السلام علیکم. یو ډیر تشویشناک خبر په د سوشل میډیا باندې مې پرون کتو. هغه د اقوام متحده د یو ادارې ریپورټ و. دا داسې ادارې چې د ټولو دنیا د پاره ریپورټونه تیاری او هغه ملکونو ته ورکوي چې یاره ستاسو د معاشرې، ستاسو د نظام، ستاسو د تعلیم، ستاسو د معیشت څه پوزیشن دی. په هغې کې دا یو انکشاف شوی دی چې دې وخت کې پاکستان کې د 15 کالو پورې ناستې د واده په انتظار د جینکو تعداد 1 کروڑ دی. لکه 1 کروڑ جینکې چې عمرونه د واده تیریږي، هغه د واده په انتظار دي. دا ولې دي؟ د دې څه بنیادي وجوهات دي. الحمدلله موږ مسلمانان یو، په یو الله په ذات مو یقین دی او الله منو، خو د ډیر خلک د الله هغه احکامات نه مني. په شریعت کې دي چې ودونه آسان کې، کله چې د زوی یا لور بالغ شي په ساده طریقه ولا واده وکړي نو هغوی به د برایانو نه بچ شي او په تاسو به بوج هم نه راځي. مونږه معاشره داسې حد ته رسېدلې ده چې نمود و نمایش دی بیجا ځان خلکو ته ښیو چې ما د لور په واده یا د زوی په واده باندې دومره خرچه وکړه او هغې له په لکونو کروړونو روپۍ قرضونه الو. بیا پکې یو د جهیز لعنت دی. د جهیز لعنت داسې دی چې د هغې په د مور پلار د بې بسۍ د لاسه چې د جهیز بندوبست نشي کولی، ډېرې زیاتې په لکونو د اقوام متحده ریپورټ دی چې 1 کروڑ جینکې چې عمر یې تیریږي په کورونو کې بې واده ناستې دي. بیا پکې یو دا دی چې ودونه موږ ځان ته په خپله ګران کړي دي. والدینو هم دا غلطي ده چې هغوی د ښه رشتې په انتظار وي. ښه رشته هغوی هغې ته وایي چې سرکاري نوکري معذرت کوم یا یې سرکاري نوکري یا یې غټه بنګلۍ، غټ ګاډي ورسره، ډېرې پیسې، نو هله موږ رشته ورکوو. د ډېرو ځایونو کې د رشتو چې دي په برادرۍ کې دي، په فیملی کې د خاندان نه بهر نه ورکوي. مذهبي ګروپونه دي هغه هم د یو بل کې رشتې نه ورکوي. دا ډېر وجوهات دي چې په دې په وجه باندې ډېر کورونو کې جینکې ناستې دي. بیا د هلکانو پکې خپلې نخرې دي ښکلې او دا پکې ډېر زیات ډیمانډونه دي. بیا پکې اوس دا ده چې یاره ودونه هالونو ته شو، نو په هالونو کې چې کم خرچې دي د لکونو او د وړو لکونو نه دي چې په 10 لکه به ته خلاص شي. د 50 لکو او د 10 لکو او د 40 لکو نه کم د یو واده د هالونو خرچې دي. نو دا څومره چې مونږ رسمونه رواجونه ځان ته سیوا کوو، زمونږ په معاشره کې بګاړ را روان دی. او که دا مونږ دا رشتې اسانې کو، نکاحګانې اسانې کو، په جومات کې نکاح وکړو او په لنډه باندې رخصتي وکړو، ډېر زیات جهیز دا نمایشونه هم نه کړو، ډېر جهیز د هلک کور ډیمانډ هم ونه کړي، نو ډېرې مسلې د دغې غریبو والدینو حل کیدی شي چې په کم کورونو کې جینکې بغیر واده نه ناست دي. ډېره اهم مسله وه، زما پیړه ډېر زیات خفه و. ما وی چې تاسو سره یې شیر کم او دعا وکړئ چې داسې پیغلې په کورونو کې ناستې دي چې یا ډېر زر د خپل کورونو شي، والدین له خدای وس ورکړي او ښه رشتې پرې راشي او هغوی د دې مشکلاتو نه وځي. دا لور خور چې دا ډېر نازک موضوع دی او الله دې په هر چا پردې واچي. دعا وکړئ او کمنټ په دې ویډیو لازماً وکړئ او که خوښه مو شوه نو شیر یې کړئ چې ټول خلک په دې دعا کې شامل شي چې دغې پیغلو له ښکلې رشتې راشي او دوی د خپلو کورونو شي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.